السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسول الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. په طب کې څه ده کنه، په طب کې ټولو نه زیات علاج معالجه کې څه کوم شی ضروري کنه هغه تشخیص ده. په طب کې ټولو نه زیات څه کوم شی ضروري په علاج معالجه کې هغه تشخیص ده. چې ته مرض معلوم کې چې د سړي د مرض په څه شي له وجې ده، دا اسباب دي د څه شي دي، څه هغه د وجوهات دي دا معلومات ته وکړي چې مرض دې معلوم کو او وجوهات دې معلوم کړه. لکه د مرض ان شاء الله چې د الله حکم یې لکه علاج څه دی وکړه، چې اسباب معلوم کې او وجوهات معلوم کې، بس پوه شو لکه تا دغه لکه علاج وکړه. دغه لپاره ډېر ضروری دی لکه په تشخیص کې نه ده، په تشخیص کې ډېر زیات زور ورکول دي. په طب قدیم کې لکه زور څه ده کنه هغه په باندې ده، په خاصیتونو باندې ده، علاج بالخاصه ډېر کار کوي. مثال یو سړی راغی هغه ودی چې بې لکه ما بواسیر دي، بس به دوی علاج بالخاصه داسې شی ګوري چې هغه په بواسیرو کې کار کوي، یا داسې مثال بل څه هغه مرض ده بیا داسې بوټي پکې ګوري، داسې نقصجات پکې ګوري، بیا هغه خالي هغه ته توجه ورکوي چې یار لکه دا دغه لکه د اشی پکې کار کوي، دغه له وجې لکه دا اسباب هغه پکې کېږي. نور تشخیص ته لکه دوره توجه طب قدیم کې تشخیص و خو دوره زیات نه و، لیکن اوس قانون مپردازه که ثلاثه وای که اربعه وای که کم بل وای هغه تشخیص سره ډېر زیات تعلق لري. مرض معلومول چې د څه شي له وجې ده، دا مرض ده که علامت ده، اسباب یې څه شي دي، د څه شي له وجې هغه کوي. او مرضونه ډېر طریقو نه کېږي. اوس موږ خبرې کوو په تشخیص باندې. دا ملګري دي دوی خو مخکې قانون مپردازه ویلی، د مفتي صاحب نه ویلی، بیا ما د مخکې ډارۍ کې علم الامراض شروع کړو، خو ده ویل چې نه علم الامراض نه میشه موږ ته په تشخیص کې مسله کېږي. مین مسله نوی طالب ته په تشخیص کې کېږي چې اوس دا مرض اعصابي ده که عضلاتي ده که غدي ده، دا مرض اوس په کم سټیج کې ده، دا اوس اصل مرض ده که اسباب ده. دا میل تجویل ته په دې کې سړی ډېر زیات پریشانه کېږي. اوس مثال د یو سړي هغه دې معلوم کړي چې دا اعصابي مریض ده، بس به یې ولګو چې مخکې تا سره تریاک او اکسیرات او های کشتجات اغسته، خو میشه دا مرض به معلومه څنګه چې دا اعصابي مریض ده عضلاتي ده، پریشانه کېږي سړی. دلته اکثر حکیمان اکثر طلبه په دې کې مار خوري. حکیم ناکامه کېږي په څه شي؟ په دې شي ناکامه کېږي چې هغه هلته دته پته ونه لګي، مزاج کې غلط سي، مزاج کې غلط سي، بس به دی هلته لکه غلطه دوایي ورکړي. که مزاج تا صحیح معلوم کړي چې مثال د عضلاتي مریض ده، په غدي کې که دته ملین ورګي که مسحل ورګي که تریاک ورګي که اکسیر ورګي که شدید ورګي که علاج بالغذا ورګي که داسې موسم په هغه باندې ورګي دته پیدا کوي. لیکن چې ته په مزاج کې غلط څه کوه بس به دته نقصان. نو د مزاج معلومولو دپاره لکه مخکې ما یو ترکیب جوړ کړی اوس هم بیا شروع کړی. مزاج معلومولو تقریبا 22 طریقې 20 طریقې. په هغې کې ټولو نه اوله چې ده نبض ده، کروره ده، ژبه ده، چهره ده، سترګو نه ده، ویښتو نه ده، د لاس لمس نه ده، ټچ دې نه ده، علامتونه چې کوم بیماری په دې سړي باندې چې کوم بیماری نه کوم علامتونه راغږېږي، زبان نه ده، آواز نه ده، د خولې ذایقې نه ده، د پزې نه ده، خوراک نه، خوب نه ده، د لاسونو د لکیرو نه ده، د سونډو نه ده، د مزاجونو نه ده، مختلف لکه د سړی غوسهناک هغه دې نه ده، لاسونو د پښو نه، د خولو نه او د بلډ پریشر او دغه نه، دې نه مختلف طریقې مثال مختلف 20-22 طریقې داسې جوړېږي چې هغه باندې موږ تشخیص کوو. نو په دې کې ټولو نه اوله او ټولو نه مضبوطه طریقه چې ده که نه په طب کې د هغه ډېر زیات مقام ده نبض. پهله نمبر باندې موږ په نبض باندې خبره کوو. په نبض باندې چې څومره موږ زده دي انشاءالله مخکې مو په نبض خبره کړې، خو نن به پهله په نبض باندې کوو، دویم قارورې باندې، درېیم ژبه او چهرې باندې، بیا وروسته سټپ بای سټپ په دې یو شي باندې که ورځ ولګي لکه دوه ولګي تفصیلي خبره کوو. څومره دې موږ زده دي انشاءالله هغه به ورته وایو. د نبض دپاره ټولو نه اوله اصول څه دي که د نبض شرایط دي، چې نبض به په کوم حالت کې ګورې. داسې خو نه ده چې نبض بس هر ټایم ګوره چل، چې کوم شرایط د قارورې دپاره دي هغه شرایط د نبض دپاره دي. خو نن سبا څوک د هغه شرایط دغه کوي نه. قارورې دپاره دا شرایط ورکوي چې مثال قاروره ته سیمتیاز ته بوتل کې چکوي چې بی لکه په دا بله ورځ به ته دوایانې نه خورې، وریځه به نه خورې، غټه غوښه به نه خورې، کورکمن به نه خورې، دا انټي بایوټیک او داسې هم بستري داسې ستړی کار به نه کوې، بیا نارمل خوراک به کوې، بیا سهار 12 نه 24 ګنټې چې کوم تېر شي هغې کې به بیا ته هغه کې کوم قاروره چې دی ده هغه به بیا شرایطو ته راوړې. دا اصول د نبض هم دي، خو دا اصول څوک په نبض کې نه وایي او نه هغه کوي.
نبض اصول طریقه دا ده چې ورور سړي ته وایي چې ورور ګولۍ هم ډېرې مه خوره، طاقتوره دوايانې هم مه خوره، نور څه داسې مسهلات داسې همبستري مه کوه، خوب پوره وکړه، سهار څه راجیګ شو مخ لاس 2 منزل په پیله فرصت به ته ما ته راځې چې مثال داسې که نیمه پیاله چای دي چې کله یا داسې معمولي څه هغه دې کړې په پیله فرصت راځه زه یې ته نبض چیک کړم. اصل مزاج د سړي هلته پته لګېږي. وروسته خو چې کله موږ ته راسي وروره سارې پنډال ګولۍ د سر د درد اچولي، ډسپرینګ یې کړی، د درد بستنې هم لګولي، بیا راسي ډرپ هم لګولی، بیا مثال ښه په مړه ګېډۍ ناشته کړي. انسان چې کله ډېره زیاته مړۍ وخوري غوړه توجه د وینې معدې طرف پسې بلډ پرشر یې خپله لو کېږي. هغه ټایم کې چې ته نبض ګورې بیا تا ته اعصابي ښکاري چې بیا کله په نهار یې بیا عضلاتي درته ښکاري. نو دا شرایط دي د نبض لکه اصولو سره. پهله شرایط دا چې مریض تا ته راسي که نه اوس مثال ستړی مریض درته راغی، هغه 1 غنټه موټرسایکل یې چلولی یا کرک نه را روان ده یا کوټ نه را روان ده، هسې نه چې دی تا ته راسي ورو خولو ولی په دې مرګ تا ته کښېني چې بهي نبض مې چک که نه کېنو، تسلي سره به یې کېنئ، تسلي سره دې کېنو چې دی دمه څه پوره هغه نه بعد بیا ته د نبض ګورې. چې سړی په نشه کې که د د نشې ګولۍ خوړلي که سګرټ یې څښلي که شراب، نشې په حالت کې به یې نه ګورې. مثال په غوسه ده وروره کور کې ښځې سره جنګ کړی ده او وروره بار وروره دکاندار چا وروره بند نه کړي، وروره بند کړي چا شاته نه به موټرسایکل والی ده وروره دلته په دیکه راغی وروره په غوسه ده تا ته چې نبض مې چک کړه نه بس په غوسه په حالت کې وروره نه به یې ګورې. ستړی ده وروره بیلچې ویلي دي مثال مشقتي ده هلته وروره کار کړی وروره ستړی سه وروره تکلیف په پړاو تا ته یې راوست وروره دا ته چک کړه چې صحیح ستړی. په دې حالت کې هم د صحیح پته نه لګېږي. یو سړي ټیک لګولی په یو لاس مثال دی درته پروت وي او تا ته چې بهی ته دې ما نبض چک کړه، په دې حالت کې به د سړي نبض نه ګورې. چې سړی ویدي خوب کې مثال چا مریض ته وروستلی هغه ویده دی چې موږ انسورج ګورو دې نبض چک کړه، په هغه ټایم د نبض صحیح پته نه لګېږي، سړی دنه خطا کېږي. خوب نه مثال دی اوس ویدي یا د ترایح کې چې وروره ها راجیګ سه وروره د حکیم صاحب راغلی نبض چک کوي، په هغه ټایم د نبض صحیح پته نه لګېږي. اینټي بایوټیک ګولۍ چې خوړلي هم د نبض پته نه لګېږي، د طاقت دوايي خوړلي هم هغه پته نه لګېږي. مر ته ډېر زیات ولاړې خوله د ډېره زیاته ستړي دغه هم نبض صحیح پته نه لګېږي. انجکشن یې لګولي هم دغه لکه صحیح پته نه لګېږي. په جذبه کې په لکه جذباتي وروره دغه نه خبر دی په ټیم یا ډېر خوشحالی یا ډېر سخت غوسه سوی خفه سوی جذبې په حالت کې چې ولاړ حالت کې صحیح نبض پته نه لګي. خو د موږ استاد ده د استاد مفتي صاحب حکیم